बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مازوک په دوستانو مشهور خواجه سره ډولفین عیان باندې پیښور رنگ روډ کبوتر چوک باندې قاتلانه حمله شوې ده او هغه ډې ټیم کې ډېر په بد حال کې هسپتال کې پروت ده. قاتلان څوک دي او دغه باندې حمله په څه وجه باندې کړې ده د باره کې ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پرې وکړئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغوی د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي ټاله نشان دی وای تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاوي شي. دوستانو ډولفین عیان چې یو ټرانسجنډر ده او ډېر زیات تعلیم یافته او هغه خپل تعلیم خپل فیلډ پرېښولو او دا خواجه سره ټرانسجنډر فیلډ ته راغلو او دې ځای کې هغه خپل نوم جوړ کړو، بدنام شو، خپل نوم یې جوړ کړو. دغه مونږ چې کومه معاشرې کې اوسېږو چې مونږ چې کوم ځای نه ګرېږي هغه ځای مونږ خامخا ګرو. دلته یوه خواجه سره ده هغو څه تاسو سویمه ده هغه که ګډېږي که څه مرضي کوي تاسو خپل کور محفوظ کې خپل بچی محفوظ کې تاسو هغو ته دا تعلیم ورکړئ. تاسو چا کې څه کار نشته هغوی زندګي کې بېشک دوی مونږ معاشر ته یو غلط پیغام ورکړی دی خو دا هرگز دې مطلب نه دی نه مخکې خواجه سره دی صرف که تاسو دا دې بندي وجنې چې دا دې ټیم کې مشهور شوي دي دوی په شهرت باندې دوی وجنې نو دوستانو دوی ډېر زیات غلط کار کوي. پولیس یې چې موږ خپل تفتیش شروع کړی دی چې دې باندې دا قاتلانه حمله څوک کوي ډېر خلک یې چې دې ورونو کړي ده خو هغوی بیان هم مخې ته راغلی چې موږ خو دې سره روغه شوي ده دا چې څنګه الله پاک پیدا کړي ده هغسې دا د خپله زندګي تېروي مونږ دغې باندې څه زور نشته مونږ دغې ته فری هینډ اول ورکړی اوس مې ورکړی دی که مونږ دغسې څه غلط قدم اخیستونه وي نو مونږ به مخکې اخیستی وي خو دا قدم مونږ نه دی اخیستی دا قدم هغوی اخیستی چې چا چې دې نه غلطه فایده اخیستلو کوشش کړې وه او دې ورته نه کړي. نو دوستانو مونږ د معاشرې کې د خواجه سراو ته ډېر زیات سپک هم کتل شي او الله تعالی درته معافي وکړي. دا ډېر زیات پښتانه چې ډېر زیات شوقینه دي خپل ودونو مدونو پروګرام ته اخوا دیخوا دوی د خواجه سره بیایي او هلته به پروګرامونه کوي او هغوی څه غلط کار هم کوي او دې وخت کې چې کله دوی هغوی ډیمانډونه پوره نه کړي نو بیا هغې نه باوجود دوی شرابي کبابي کسان وي او هغې نه بعد دوی یو داسې کار کوي چې کوم نه کوي. دعا وکړئ چې الله پاک دې ته زندګي ورکړي او الله پاک دې ته د نیکي هدایت وکړي او دا صراط مستقیم باندې روانه شي او خپل د پیشه دې پرېږدي. اوس هم وخت تللی راغلی نه دی الله پاک به ورته توبه در کله پرېښې وي انشاءالله. آمین ثم آمین.